دا دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې یو ماما راپاڅېدلی و او خپلې خورزې سره اول غلط کار کړی و او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره کتل کړې وه. ماما یې ټول حقیقت راښکاره کړی دی چې ما خپلې خورزې سره غلط کار ولې کولو او بیا مې ولې دومره بېدردۍ سره کتل کوله. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ کتلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور کې رامخې ته شوې وه چې یو ظالم ماما راپاڅېدلی و او خپلې خورزې سره یې په زبردستۍ باندې غلط کار کړی و او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره کتل کړې وه. د خورزې عمر یې 6 کاله و خو دې ماما یې د خورزې عمر ته نه و کتلي د هغې ماشوموالي ته یې نه و کتلي خو خپلې خورزې سره یې غلط کار کړی و او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره کتل کړې وه. اوس یې د ماما نوی بیان مخې ته راغلی دی او په هغه بیان کې هغه ټول حقیقت راښکاره کړی دی چې ما مې خپلې خورزې سره غلط کار څنګه وکړو او بیا مې دغه غلط کار نه بعد څنګه کتل کړه او کتل یې وله په کومه طریقه وکړو. دوستانو ماما یې ویلي دي چې ما خپلې خورزې سره غلط کار نه کول غوښتل خو دغه وخت کې زه شیطان دوکه کړم او خپلې خورزې سره راباندې غلط کار وکړو. خو چې کله مې ما خپلې خورزې سره غلط کار یعنې زنا وکړله زما په زړه کې یوه یره پیدا شوله چې کوچلي ما دې سره اوس غلط کار وکړو او دې سبا بل چاته وویلې نو زه خو به وشرمېږم. دغې په وجه باندې ما خپله خورزه ډېره بېدردۍ سره کتل کړه. په دغه وخت کې ما قتل کول نه غوښتل خو په دغه وخت کې ما د شیطان په زړه کې داسې وسوسې راوستلې چې د هغه وسوسو د وجې باندې زه ډېر ویرېدم او ما د شیطان ومنله او خپله خورزه مې ډېره بېدردۍ سره کتل کړه. دوستانو چې روژه راغلې ده د روژې میاشت راغلې ده دا د صبر میاشت وي خو ځینو خلکو ترې نه خپل صبر لرې کړی دی او هغه دښمني راغستې ده چې په نشه خبره باندې قتلونه کوي. همدغرانګې دې ماما هم د روژې په میاشت کې خپلې خورزې سره په زبردستۍ باندې غلط کار کړی دی او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره کتل کړې ده او اوس به یې زما ډېره زیاته لویه ګناه شوې ده چې ما خپله خورزه د خپله د خور لور مې ډېره بېدردۍ سره کتل کړې ده. دا ما ته ډېره ګرانه وه زه به دې ته ډېر ګران وم دې ما ته مامو ویلي ما به ورته د مینې نه جانو ویلې. دغه جانو په وجه باندې زما او د دې په منځ کې مینه ډېره سیوا شوله او زما په زړه کې د دې دپاره د غلطې وسوسې پیدا شولې. دوستانو وایي چې کله زما په زړه کې د دې دپاره غلطې وسوسې پیدا شولې نو دا ما ډېره بېدردۍ سره ورسره اول غلط کار وکړو او بیا مې ډېره بېدردۍ سره کړه. دوستانو ماما یې ډېر جاري ووایي زما ډېره زیاته لویه ګناه شوې ده ما ته معافي وکړئ خو اوس دې ته معافي نه کېږي. اوس ګورو چې ده ته عدالت څه سزا ورکوي او څه نه ورکوي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.